خبره داسې ده چې عزیر د ټلویزیون او د میډیا مختلف ادوار دي، مختلف دورونه تیریږي. اول به داسې و چې خلکو به د الکترونیک میډیا او د نیوز پیپر نه به خلکو خبرونه راغستل، او اوس چونکې سوشل میډیا دور دی نو اکثر الکترونیک میډیا او نیوز پیپر هغه د سوشل میډیا نه خبرو چتې دي ته سټیزن جرنالیزم هم ورته هر سړي سره موبایل ورسره د دې ډارک ساید هم دي. نن سبا یو سړی محفوظ هم نه دی. نو په سوشل میډیا باندې خبر چلیدو یاره جی چې دغسې یو کس دی چې هغه د واتس اپ ګروپ نه ریموو کړی دی او بیا دغه ملزم ورغلی دی او دا څوک چې ریموو کړی دی یعنې دا ملزم ورغلی هغه کس یې باقري طور باندې هغه یې قتل کړی. دا خبرونه په سوشل میډیا گردش کو. کم مقتولو دغه کم میرانه رونه دي هغه رور را سره ملاو شو، هغه ویل چې موږ انټرویو نه ورکو. هغه انټرویو ولې نه ورکول؟ هغې وروسته څه کیسه وه په هغې باندې هم زه پوه یم چې مطلب تیاره چرته کې ده. هغې انټرویو نه انکار وکړو چې هغې ځای ته موږ لاړو حجرې ته د کوم مقتولین دي. نو بیا موږ داسې کار وکړو چې پروډکشن ټیم ته ما ویل چې یاره اوس داسې کار کوو چې زو باقاعده طور باندې تاڼې ته ریګي تاڼې چې کوم ایسچو دی هغه خالد صاحب الله دې عزت وکړي ډېر زموږ خیال وساتو، هغه ټایم باندې موږ ته ټایم هم راکړو چې ارشد په تاڼه کې عدالت لګولو که نه، یا یې د ځان نه قاضي ساز کړو، فیصله یې کوله. نمبر فرست خبره داسې ده څوک هم چې دا کرټیسزم کوي یا چا مطلب دا پوینټ راوچت کړی دی، اولنۍ خبره په دې ټول پروګرام کې به تاسو وګورئ چې ما د دې سړي دپاره چې کوم په دې جرم کې ککړو هغه دپاره ما د قاتل لفظ نه دی استعمال کړی، ما ورته ملزم ویلی دی. یعنې ملزم هغه دی چې د چا باره کې فیصله نه دی چې نه بری شوی دی او نه پې جرم ثابت شوی دی. چې کله پې ثابت شي قاتل شي دومره لږ ډېر خو د جرنالیزم په اخلاقو په عدالتي هلو ځلو باندې موږ هم پوهېږو. نو اولنۍ دغه ځای کې ما عدالت ځکه نه دی لګولی چې دته ما قاتل نه دی ویلی، اولنۍ خبره. دویمه خبره داسې ده چې په دې پروګرام کې ما بار بار دا خبره کړې ده چې فیصله به عدالت کوي، فیصله به نه ایسیچو کوي، فیصله به نه صحافي ارشد خان کوي، فیصله به عدالت کوي، د دې به انویسټیګیشن کیږي، دا به سیشن کوډ یا مخکې چې کوم کنسرن عدالت دی هغې ته به دا پیش کیږي او په هغې کې به د فیصله ورکول کیږي، دواړو سایډونو به وکیلان کینی او بیا به جج صاحب چې کوم دی په دې باندې فیصله کوي. ما بار بار دا خبره کړې ده.